لږ صبر وکړه سړی د درود شریف ډېر اهتمام کوي ده سره ګزاره کوئ زر زر د ده ګناهونه ومنې کوي نو څومره غټ فضیلت دی حالانکه عام خو چې څنګه انسان په زړه کې اراده وي د همغه فرشتې بیا لیکي ځکه فرشتې ته دا الله تعالی ته حس ورکړ دی د هغه حس بیدار دی که ښه نیتي انسان د ښه کار اراده وکړم د هغې یو خوشبو ده فرشته محسوس کړي هغه زر نیکي ولیکي او د بد کار د هغې یو بدبو ده د هغې ادراک هغه ته وشي هغه پوه شي چې د دې سړي په زړه کې د ګناه اراده پیدا شوه او دی دا ګناه کوي نو زر ګناه ولیکي او دلته ورته هغه څه وي چې خبردار وایي زر زر د ده ګناه مه لیکه کیدای شي دې توبه کړي ځکه ولې چې دې د درود شریف ډېر زیات اهتمام کوي نو ولې د درود شریف په برکت باندې هلته هم الله تعالی د حفاظت بیا کوي چې فرشته د ده په ځای ولاړه ده نو د دې خاص اهتمام پکار دی کوئ تاسو دا د حلقې مګه وکړئ درود شریف پرون خو یو ملګري زموږ 10 زره کړی ما ته دغې ته ناست وي نو ګران کار دی خو چې سړی عادت شي نو بیا خو بیا که پاتې کېږي بیا سړی پریشانوي نو کم از کم د اصل پیرې خو لازم او ضروري دی که دې نه زیات یې څومره ځله وشي د دې اهتمام پکار دی او الله تعالی مدد کوي غالبا شیخ الحدیث شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه دا واقع لیکل د نورو کتابونو په مختلف انداز کې راغلی ده چې درود شریف څومره برکات دي هغوی فرمایي یو کس په هغه باندې سفر وکړو چې هلته اوس نه پیسې واخیستلې مجبور و حتی الامکان هلته فرمایي چې قرض نه دی غسل پکار ځکه چې د دې ادایګي هم لازم او ضروري ده او سخت وعید راغلی دی بعضې خلک عادت دي که نه هسې عادت دي چې یو نه اخلي بل نه اخلي بل نه اخلي بیا د ورپسې اراده یي یعنې نو خلک ورپسې بیا ګرځي حضرت فرمایي ورکه په لاس